یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه، ای زما صحابه جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات نه په منډه مو وځئ. یو صحابي هغه راپاڅېد څه کسان، د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی، هغه نوجوان هلک هغه جمعات له ټیم نه ورکوي. ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان راورسوي، او څنګه چې سلام وګرځوي دعا وکړي بیا سمدستي وځي. دا شکایت په صحابه وکړو. نبی علیہ السلام مسله بیان کړه جمعات له ټیم ورکوي، نو صحابه وی پلان کې صحابي خو ټیم نه ورکوي. نبی علیہ السلام وفرمایل ښه. نبی علیہ السلام دغه صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله، نبی علیہ السلام سلام وګرځاو، دعا یې وکړله، چې څنګه دعا وشوه دا صحابي پاسېده په منډه. ته نبی علیہ السلام ودرېږه هلکه ودرېږه، صحابي ودرېدو. ما مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکړئ، جمعات کې ډېر ټیم تېروئ. په تا باندې ستا د ملګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټیم نه ورکوې. راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږه او چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي. د ملګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټیم نه ورکوې. ای صحابي سر ښکته کړو، هېڅ یې ونه وي. نبي علیه السلام ته بیا تپوس وکړو، ولې د جمعات نه په منډه وځي ټیم نه ورکوې. صحابي بیا غلی شو. په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو، وایي جومات ته ناوخته راځي او بیا سیده وځي، ولې؟ صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه. صحابه پوه شو چې یاره دی شرمېږي، څه خبره یې په ډه کې ده خو وایي نه. صحابه کرام د جومات نه په وتو شو، لاړ ووتو. چې ټول ووتل نبي علیه الصلاۃ والسلام د ځان خوا ته راوغوښتو، وایي ولې څه مسله ده؟ ما نه 3 پیرې تپوس وکړو تا ماله جواب رانه کړو، ولې د جومات نه په منډه وځي؟ صحابي چې سر اوچت کو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و، خو ته رانه تپوس کوې تا ته به یې بیان کړمه، او د ملګرو په مخ کې مې نه شو بیانولی، شرمېدمه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل ولې؟ د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده، دا زما او د ښځې شریکه ده، زمونږ کره بله کپړه نشته دی. نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل که نسته دی هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي. نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي، ځکه جومات کې نشم ایساری دی. د الله پیغمبر د ملګرو په مخ کې مې ته نه شو ویلی، شرمېدم. نبي علیه السلام یې ښه دا مسله ده بیا. څه ورځې تېرې شوې یو غذا وشوه، په کې ډېر مال غنیمت راغی، مال غنیمت پکې ډېر راغی. نبي علیه الصلاۃ والسلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلې، ډېر شی امداد یې ولېږو. چې ولېږو دا ښځه شکي شوله چې نبي علیه السلام زما کړه ډېرې کپړې راولېږلې، د امداد سامان یې راولېږو، شکي شوله. چې کله دا خاوند یې راغی کېنو، وایي تا خو به نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه، تا خو نبی علیه السلام ته د خپلې غریبۍ به څه نه ویلي. خاوند یې په ژړا شو، وایي زه مجبوره شوم، زما سره بله لار نه وه، په ما ملګرو شکایت کړی و چې دی مانځله ناوخته راځي، زما سره بله لار نه وه. نو ما نبي علیه السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره یې وکړې، ښځې چغه کړه او د چغې سر راپرېوته، بېهوشه شوه، بېهوشه شوه. او چې په هوش کې راله یا لیتنی مت قبل هذا، هی افسوس چې دا ورځ ما نه وي لیدلې، زه د دې نه مخکې مړه وې. زما د خاوند د غریبۍ بې عزتي وشوله، زما د خاوند پرده پورته شو په جومات کې، زما خاوند بې عزته شو، هی افسوس چې زما خاوند نه وی بې عزته شوی.